ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فشوق محبت سر درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. زماد اسلام دیر قابر قدر مشرانو کشرانو امزولو، اللہ تعالیٰ سر زما د کامل ایمان او د کامل عقیدی کامل برخ نصیب کا. او بیام اللہ تعالیٰ د حضور نبی کریم علیہ السلام سرد جمیع انبیاء کرامو، سرد صحابہ کرامو، د اہل بیتو، د اولیاء اللہ ادب و تعظیم د ټولو نصیبو ګرځول. ستاسو په حضور کې ما د الله تعالی جل جلاله د عظیم کلام نه صحیح تلاوت کړه. پدې کې الله تعالی د خپل دوستانو، د خپل محبوبینو اولیاء کرامو شان بیان کړی دی چې زما اولیاء کرام زما دوستان دیسو کو او دوی لما کم شان، کم عظمت، کم مرتبہ ور کړی دا. اللہ تعالیٰ فرمائی: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا حرف تنبیہ روڑی د پار د خبرداری، الا اماها، او بید دین پس ان حرف تحقیق، یعنی د دین پس یو حرف تنبیہ را لے بل ان حرف تحقیق، یعنی د دین ما بعد چې کم آنے والا کم مضمون دے دی کې د دې په صدق کېدلو کې هیڅ شک نشتا، دا بالکل د واقعا مطابق دی. او بل د الله کلام خاصم ذالک الکتاب لا ریب فیه، خو په دې کې دا کم چې مضمون را روان دی داغي اهمیت طرف ته اشاره کوي چې دا خبره ګوره په غور ووري او دا سینا چې په یو غوږی ووري په بل غوږی وباسي، دا سینا د زړه په غوږونو باندې ووري. الا ان اولیاء الله، الا خبردار بشک دوستان د الله تعالی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نه به یری په دوی باندې او نه به غمجن شي. د الله دوستانو باندې باندې سیری او نه به غمجن شي. په دنیا کې پم کډیر مشکلات راشي، د الله نه ما سیوا د بل چا نه یره نه ساتي، او دنیا کې به غمجن نه وي ځکه چې دنیاي عاقبت زنده باد دی. اوس د اولیاء کرام دیسو کو اللہ تعالی مزید پایات کریمہ کې د اولیاء کرامو پہچان، تعارف او پیجنگلا کړی دا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دا هغه خلک دي چې د ایمان خاون وي، او د ایمان خاون هغه انسانی د چا پړه کې چې عشق رسول. نبی علیہ السلام فرمائی: لا یؤمن احدکم حتی کون حب الیہ من والده ولده والناس اجمعین.
تر هغه وخت پوری پتاسو کې یو انسان د ایمان خاوند نشي جوړې دی زو ته د خپل ځان د مور او پلار او د تمام دوستانو نه خوښ شوی نه ما دا د ایمان خاوند نشي جوړې نو د مؤمن پہچان دا دی دا به د ایمان خاوند دی یعنی عشق رسول بل د پسینه کی دا چا پړه کې چې عشق رسول نه وي پته ولګي دا د ایمان نه خالی ده ځکه مونږه ک الله پیژندلې اوم د نبی علیہ السلام د خاطره کدا قران هم پیژندلې د الله پیغمبر ویلی چې دا قران دی د الله پیغمبر ویلی چې دا بیت الله دی دا کعبه ده دې طرف ته منځ کوي د لہذا د ایمان محور هغه عشق رسول محبت رسول تعظیم مصطفی صلی الله علیه وسلم د مؤمنان با اولیاء کرام کم خلق دي د الله دوستان الذين آمنوا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دي یعنی د عشق رسول باندې مامور دي وکانو یتقون او دوی په تقوا باندې استقامت اختیاروي همیشه د پاره تقوا داري د دوی د پاره په دنیا کې هم زیری دي او په آخرت کې هم زیری دي نبی علیہ السلام فرمای وی الله تعالی فرمای حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه حدیث وی چې خبره د الله تعالی وی راوی داغي محمد رسول الله او حدیث نبوی هغه حدیث چې خبره د محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم او راویان داغي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین وی حدیث قدسی دی الله تعالی فرمای من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما ولی سره تکلیف رسي داغه د بیزتۍ کوشش کوي داغه د دشمنی کوشش کوي دا د زما جنگ ته تیار شي د زما د طرف نه د جنگ اعلان دی نو که څوک د الله سره د جنگ کولو توان او استعداد او طاقت لري نو هغه د بیا د اولیاء کرامو سره دا حاجی محمد امین سره رحمت الله علیه سره د تورمزو بابا جی صاحب رحمت الله علیه سره او د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سره دشمنی کوي نبی علیہ السلام فرمای وی کله چې یو انسان د الله دوست جوړ شي فرایض باندې استقامت اختیار کی په واجبات باندې استقامت اختیار کی داغه نه پس په نوافل باندې استقامت اختیار کی وی کله د الله تعالی دوست جوړ شي الله جل جلاله جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکړي چې لاړ شه او د اسمان والو ته دا اعلانو کا چې پلان کې ابن پلان کې چې پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې محلي اوسیدونکو د پلان کې قوم سره تعلق لرونکو دا د الله تعالی دوست شو الله تعالی په خپل دوستانه باندې ونیو اے د اسمان مخلوقه تاسو ټول د سره مینا محبت ساتئ وې د اسمان په خلقو کې مقبول شي او به د زمکو خلقو کې هم الله تعالی داغه عظمت او داغه قدر ورواچي د الله اولیاء کرامو قدر د الله د اولیاء کرامو چې خلق قدر کوي دا قدر او عظمت د الله تعالی د خلقو پړونو کې ورچولې چې زما د دوستانو خیال ساتي او کم کس چې د الله تعالی دشمن شي په دشمنی باندې ونیسي نو جبرئیل السلام ته حکم وکړي چې لاړ شه او په اسمانونو کې اعلان وکړه چې پلان کې بن پلان چې پلان کې د پلان کې زوی دا الله تعالی په دشمنی باندې ونو د الله دشمن دی اے دا اسمان مخلوقه اے فرشتو ملائکو تاسو هم د سره دشمنی وکي په دشمنی باندې ونیسئ او بیا اهل زمین خلقو کې اهل الارض د زمکه خلقو کې الله تعالی دا د بغض او حسد ورواچي د دې وجنا الله تعالی فرمای کونوا مع الصادقین تاسو د نیکانو خلقو منګول لا ټینګه کوي د اولیاء کرام ګورا نبوت دا د الله تعالی د قدرت یو کرشمه ده نبوت د الله تعالی د قدرت الله د الله د قدرت مظاهر دي او د ټولو نغټ مظهري د الله د قدرت هغه امام الانبیاء سردار دو جهان تاجداری ختم نبوت صلی الله علیه وسلم او بیا د نبوت مظاهر هغه اولیاء کرام او به په اولیاء کرامو کې د نبی علیہ السلام د ټولو نغټ مظهر
او ټولو نه غټه کرشمه د ټولو نه غټه آیینه د نبوت اغا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیہ مبارک ناسو ناری ہوا ہے بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ سما عزت مندو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی اولیاء کرامو کی یوزان لممتاز شان لري څنګه چې رسول الله مبارک انبیاء کرام او مرسلینو کې یو بے مثل شان لري دارنګ شیخ عبدالقادر جیلانی اولیاء کرامو کې یوزان لوی شان لري شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل نوم عبدالقادر دی د دوی کنیت ته ابو محمد او د دوی لقب دی محی الدین یعنی دین لره جلا ورکوونکې دین لره ژوند ورکوونکې دین واپس تازه کوونکې دا د دوی لقب دی او د دوی د پلار نوم سید ابو صالح موسی رحمت الله تعالی علیه مبارک دی یو ځل داسې وشو چې جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه مبارک په منبر باندې ناست یو او تقریر یې کو پړه کې دا خبره رااله چې یاره زمانه مخکې او زمانه وروستو زما په دې هم عصر کې زما مرتبه والا ولی الله نشته د ده په دې زړه کې دا خیال راغی د حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ مبارک نور الله مرقده الشریف پړه کې دا خیال راغی دا وسوسه رااله زما یعنی زما په دې هم عصر کې او دی آنے والا کم اولیاء کرام را روان دي زما مرتبه والا ولی الله پکې نشته وی په دغه ټیم کې شیخ عبدالقادر جیلانی لا پیدام نو د عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر دستگیر رحمت الله تعالی مبارک دا غوی روح مبارک د شیخ جنید بغدادي طرف ته متوجه شو او دوی بهوش شو د منبر نه را پریوتو شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی مبارک کله چې په هوش کې راغی او دا یو ویلو چې زمانه پس په 15مه صدۍ کې یو نوجوان را روان دی یو تاجدار ولایت د ولایت یو امام را روان دی چې دا غ نوم دی شیخ عبدالقادر جیلانی هغه به د اولیاء کرامو سردار وي د قطبانو قطب به وي د غوثانو غوث به وي او هغه به دا وینا کوي قدمی هذه علی رقبة کل ولی زما دا قدم به د هر ولی په گردن باندې بهجت الاسرار قلائد الجواهر دارنګ نور معتبر کتابونو دا ذکر کړی چې شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر لا پیدام نو د سلسله عالیه قادریه اغا رهبر او بانی اغلا پیدام نو مخکې به پیشنګویانې کېدي چې په دې بغداد کې با په دې جیلان خار کې په ایران کې با په 15مه صدۍ باندې یو ځوان پیدا کیږي چې هغه به د قطبانو قطب وي او هغه به دا اعلان کوي د بغداد په منبر باندې چې زما قدم دی د هر ولی په شا باندې د دوی پلار څومره بزرګ سید ابو صالح موسی رحمت الله تعالی علیہ مبارک و یو ځل مجاهدات کول یو ځل ریاضتونه کول او چیلکشي کوله د نفس د تزکیه نفس د پاره د زړه د صفایي د پاره وای داسې په ځنګلو کې روانو یو ځل وای ډیر وږی شو د خوراک د پاره سنو بس په سین کې د فرات
په دې غاړه باندې په دې سیند کې یو مڼه را روانه وه او ده دا مڼه وخوړله لکه انسان وږي شي بیا خو شریعت دا کړی چې تاله به قدر ضرورت فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه بقدر ضرورت تاله هغه حرام چیز هم حلال دی نه هغوی هغه مڼه وخوړله چې مڼه وخوړله لږه شانتي سکون راغی بیا یې پړه کې سوچ راغی جوړې دا به د چای دا خو ما به اجازه ته خوړل دا خو حرامه ده حسنات الابرار سیئات المقربین د دې اصولو په رڼا کې هغه روان شو کم طرف نه چې سیند راغلی و هغه طرف ته تلو 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 اخره کې وکتل د مڼو دا سیوانو د ایپلز یو باغ او څانګې وي هغه په دې سیند باندې پورات باندې راښکته شوي وي بس دا ورخت دو پیژندله معلومه کړله چې جوړې دا د دې باغ نه را پریوتي دی ورلې چې باغ مالک له ورغې هغه هم د الله ولیو دا هغه نوم و عبدالله صومعي رحمت الله تعالی مبارک دا ورته ورغې وایي جي ستا د دې باغ نه یوه مڼه یو سیو ما بې اجازه ته خوړلی دی ما ته معافي کوه هغه پوه شو چې دا خو ځان له د مرتبې خاوند دی وایي ته څوک یې وایي زما شجره د پلار په حواله امام حسن ته رسېدلې ده د مور په حواله امام حسین ته رسېدلې ده رضی الله تعالی عنهما دا پوه شو چې دا خو ډېر کمال خاوند دی وایي ښه دا باغ یو څو ورځې وساته بیا به درته زه ووایم چې زه به ته معافي وکړم نو لهذا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پلار مبارک سید ابو صالح موسی رحمت الله تعالی علیه مبارک هغه باغ څوکیداری شروع کړه هغه باغبانی شروع کړه بیا یو څو ورځې تېرې شوې بیا هغه مالک له ورغې عبدالله صومعي رحمت الله علیه له جي ما خو یو څو ورځې باغباني وکړه ستا د باغ څوکیداري مې وکړه ما ته خو اوس معافي وکړه که نه هغه وایي داسې چل دی معافي نشته ولی په ولی باندې پیش درویش درویش پیژني قدر زرزرگر شناست قدر جوهر جوهری د زرو په قدر زرگر پوهېږي ورته وایي زما یو لور ده په سترګو باندې ړنده ده او په غوږونو باندې کڼه ده او په لاس او خپو باندې شله ده د هغې نکاح ته که تیاري هغه ځان له خپله بیبي جوړول غواړي خو زه راته معافي کومه ګینې معافي نشته ځه بس دا خو د باندې خوف خدا غالبو د الله محبت غالبو پناه پلو مقام حب کیو مقام رضا کیو دا د تصوف هغه سپرلیټیو ډیګري هغه اخري ډیګري د مقام حب مقام رضا د ویل بس یاره وایي داسې خبره ده چې بس دغه ړنده کڼم قبوله ده بهرحال مختصر کوم واقعه وایي چې کله واده وشو دا خپلې کمرې ته تلو دارنګ ښکلي حسین او جمیله په سترګو باندې روغه په لاس او خپو باندې روغه او په ژبه باندې مروغه د چې وکتل دا وي ګین جوړې عبدالله صومعي صاحب خو ما ته راډه کړی و چې دا خو ړنده کڼه به وي او په ژبه باندې به ګونګۍ وي دا خو روغه ده دا وي ګین دا جوړه پردۍ ښځه ده واپس لاړلې و یاره جي تا ما ته څه خبره کړې وه ای د باغ مالکه ای عبدالله صومعي رحمت الله تعالی علیه مبارکه وی دا تا مال څوک په زوجه مقرر کړې ده هغه وایي همدقه ستا بیبي ده دا ما چې ویلو په سترګو ړنده ده دې په ټول ژوند کې نامحرم سړي ته کتلي نه دي دارنګې پردي سړي ته یې کتلي نه دي دارنګې په ټول ژوند کې ما چې ویلو چې دا په غوږونو باندې کڼه ده په ټول ژوند کې دې چې ته غیبت نه دی اورېدلی دې چې ته فضولیات خلاف شرع خبرې نه دی اورېدلي ما چې ویل په لاس او خپو باندې دا ګوډه شله ده د په لاس باندې غلط کار نه دی کړی په خپو باندې غلط ځای ته خلاف شرع ځای ته نه دي تلي چې مور هم داسې نه کوي د هغې نوم ام الخیر فاطمه رحمت الله رحمهم الله د هغوی چې کوم دی رضی الله تعالی عنها د هغوی د مور چې تقواداري او پلار تقواداري د هغوی له الله پاک بچی د شیخ عبدالقادر جیلانی په شانتې ورکوي رحمت الله تعالی علیه مبارک په شان وایي کله چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د ولادت شپه وه امام الانبیاء رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د څلور یارانو او سره د اولیاء کرامو پلار لی راغی سید ابو صالح موسی رحمت الله علیه وایي مبارک شه
طالب الله زوی درکړي هغه به قطب الاقطابي هغه به غوث الاغواسي هغه به د زمانه د اولیاء کرامو سردار وي مبارک شه الله رب الجلال شیخ عبدالقادر جیلانی دا وی په کور کې پیدا کو وای کله چې پیدا شو د وې د بچپن دا کرامتو چې دبا د روجي په میاش کې د مور پي نه خورل د مور سینه به نه رودلا و یو ځل ورېز رااله او د رمضان المبارک میاش چاویل ولیدل شو چاویل نه دا خلک په شک کیو خلک ویل دلته سیدانو په کورنۍ کې د ساداتو په کورنۍ کې یو ماشوم پیدا شوی دی هغه رمضان المبارک روجه چی هغه د مور پي نه خوري نو لہذا غوینه تاسو کو وای کله چې د مور نه ورته پوسو کو چې نن فاطمه ام الخير نه چې د دوی نن څنګه چلې د مو تاسو سینې رودلې کنه وینا نن خوراک نه کړې ونه وینن روزه د خلکو ویلو نن سچ مچ په واقعا حقیقتا روزه ده دا د وی د بچپن کرامات بهرحال دوی د جیلان چې د ایران یو خار دی پدې کې په 15 صدۍ کې په 471 هجری کې پیدا شوی او په 561 هجری کې په بغداد کې دوی د دنیا نه تشریف یو وېدا علوم ظاهریه دا قرآن او حدیث تفسیر او دا څومره علوم چې دي علوم عالیه د فقه علوم د حدیث علوم علم کلام دا ټولې په ایران کې په جیلان کې یاد کړو د نور علم شوق په غالب شو د ویل یره ز بغداد ته زما مور سره مشوره وکړه ای زما مور مال اجازه راکا چې ز بغداد ته لاړ شم الته نور مشایخ دي الته نور علما دي چې ز نورم په دې علم په سمندر کې ورغوپه شم دغه نبی علیہ السلام فرمای منهومان لا اشبعان منهوم فی العلم ومنهوم فی الدنيا دوه رسناک په علم نه مړي یو د دنیا هیرسناک چې حل من مزید کاش چې دنیا نورم را سره وي او یو چې علم څومره سیوا کیږي عمره یو انسان وی چې یاره زه خو اوس چې کم دی کیجي کې ما اوس په قاعده بغدادي کې ما یاره چې دما دا علم نور مینو خبي او شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی مبارک هغه بغداد ته روان شو قافله کې پلار باندې قافله په همدان کې خمور ته دا وصیت کړو سلوی خشرپی ولا ورکړی وي دا کمیس کې دان نه دی ولا ګنډلې وي چې دا ال تلار شي بغداد ته د ضرورت سخت در باندې رااله ضرورت در باندې راغی نو لہذا دا پیسې به استعمال کا په دې باندې به سودا واخلا وای د همدان مقام ته چې کله دا قافله ورسېده ډاکوان رالو ډېر خطرناک ډاکوان او په دې غلا کې ډېر مخ کیو او یوه چې کم دی دا دغه لوټ کړلا و چې دی ماشوم لرالو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وای تاسو سره سشته یاو ما سره سلوي خشرپی دي وای کم زیدي وای ما په دې کمیس کې دنه مور را لدا بالکل ګنډلی دي وای تا مونږ تا که په خپل نه ویل مونږ ته خو پته نه و وای ما ته مور ویلی دي هغه د غلو مشر له بوتلو ډاکولا او ته وی تا دا خبره ولې ښکارا کړه نه به دی ویلې وې کنه دا پیسې به دی بچ کړې وای ما ته مور دا وصیت کړو فاطمی بیبي چې یاره ته هر حالت چې د باندې راشي دروغ بنوي بس هغه په جړا شو چې ګوره دا د مور نافرمانی نه کوي دا ماشوم دا ورکوټه ماشوم او موږ د لوی خوده هغه د زمکه او د اسمانونو او زمنګا د ټولو خالق ته هغه موږ نافرمانی کو ډاکې کو هغه وخت توبه ویست حتی تر دې چې بغداد تلاړو الته د لوی لوی علماونا قرآن او حدیث او دارنګ علم کلام او مختلف فنون لکه علم ظاهر ټول پورا کو به فتوی ورکولې فتوی به ورکولې او درس او تدریس شروع کو بیا دا غینه پس د لوی لوی مشایخونه دا سعید مخزومی رحمت الله تعالی مبارکنا دا غوینه بیعتو کو دارنګ د نور مشایخونه بیعتو کو او بهرحال علم طریقت هم حاصل کو علم شریعت هم حاصل کو خو تر دې وخت پورې درس او تدریس به کو فتوی به ورکولی خو تقریر نشو کولی او یو ځل په بغداد په ښار کې په جمعات کې دا لک شانتی ودشو د غرمې ټیمو په دې کې رسول الله مبارک ولراغه
چې یا بنی لم لا تتکلمو، اے زما بچوڑیا تا تقریر ولی نه کې، تقریر خو کوه کنه، علم ظاهر تا کمپلیٹ کو، تکمیل دیو کو، د علم باطن د علم طریقت تکمیل دیو کو، ځان به برابر کو. اوس چې کم دی دا نورو خلکو ته ورسوه کنه. دا او ته فرمایي شیخ عبدالقادر جیلانی چې انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یا رسول الله زه خو عجمی سره ما او زه د عربیانو د فصیح بلیغ خلکو مخکې ته څنګه تقریر کولی شم؟ دا هو اهل لسان دي، دا هو اهل لغت دي، دا هو فصحای عرب دي، بلغای عرب دي، د دوی مخې ته به زه څنګه تقریر وکړم؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي ته خپله خوله کولاو کا او 3 پیرې چې خوله کولاو کا شیخ عبدالقادر جیلانی وایي 9 پیرې هغوی لاړې مبارکې زما په خوله کې چې کم دی واچو. وی بیا ماسپښین ټیم مونځ شوی و، وایي زه راسې مرعوب وم، یارېدمه چې یاره تقریر کومه چې ته غلط نه شمه، زما نه الفاظو کې تقدم تاخر را نه شي، سبقت لساني ونه شي، مرعوب وم. وایي په دې کې مې لږ سترګې ورلې، په دې پریشانۍ کې علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی، وایي بچیه خوله وازه کا او 6 پیرې په دې خوله کې لاړې مبارکې راکړې. ما دې تپوس وکړو چې رسول الله مبارک 9 پیرې لاړې راکړي او تاسو 6 پیرې. وایي د ادب د رسول الله مبارک ته وجه نه، ادبا لرسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي د هغې نه پس چې راپاڅېدمه، وایي دې سینې مې د ټوپونه وال چې یاره څوک کومه مجمعي او کم ځای کې هجومي، کم ځای علماي، کم ځای مشایخي چې زه ورته قرآن او حدیث او معارفو درس و تدریس ورته کوم. بې بهجة الاسرار، قلائد الجواهر، هغوی ټولو ذکر کړي. شیخ عبدالحق معدي روي رحمت الله تعالی مبارک په اخبار الاخیار کې وایي د ده په مجمع کې به نه یوازې عوام بلکې علما به ناست وو، مشایخ به ناست وو او ده به ورته درس کو، هغوی به لیکو او بالکل په هوا کې به رجال الغیب اولیاء کرام ولاړو او دارنګې جنات پو، هغوی ټولو ته به درس کو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی مبارک وی بیا با شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې تقریر کو، وی ابدال به پکې ناست وو، علما به ناست وو او په زرګونو خلک به ناست وو. عیسایان به راتلو که د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تقریر به واورېدو دا کلمه به وی لا اله الا الله محمد رسول الله. فاسقان به رالو، فاجران به رالو، ډاکوان به رالو که د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بیان به واورېدو توبه استغفار به شو، د الله ولی او قطب به جوړ شو. دا برکت د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا فیوز او برکات ورته د امام الانبیاء او د خپلو مشرانو نه رارسېدلي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی مبارک یو ځل د بغداد په منبر باندې ولاړ دی او دا اعلان وکړو قدمی هذه علی رقبة کل ولی، زما دا قدم دی د هر ولی په شا باندې وي، د هر ولی په سټ باندې دی زما دا قدم وي. وایي په دې کې چې کم اولیاء کرام ناست وي هغوی ټولو سټونه ښکته کړو، ورمنډې کړو دا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمه الله تعالی علیه مبارک نور الله مرقده وشي قدم یې راواخیستو او په خپل سټ باندې کېښود. وایي په دې کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه په هندوستان کې د خراسان په غرونو کې چیلې ته ناست و، په جذب کې مراقبه و، هغه چې په بغداد نه دا آواز واورېدو چې قدمی هلته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا اعلان وکړو چې قدمی هذه علی رقبة کل ولی، زما دا قدم دی د هر ولی په گردن باندې وي. هغه هلته کې د هندوستان په غرونو کې سر ښکته کو، بل وی فرمایل بل علی رأسی و عینی، زما په سر او په سترګو باندې دي هم دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله قدم. او دلته کې څومره اولیاء کرام چې تیر شوي دي دا د کاغه د هر پیر موریدي، کاغه د هر سلسلې والے وي. اسماعیل دهلوي د دیوبندیانو مشر هغه ذکر کړي دي چې تر هغې وخته پورې یو ولی ته ولایت نه ملاویږي چې په هغې باندې دستخط
علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نوی کړي هغه ولی ته ولایت هم نه ملاوي کاغه د هر سلسله وي. شیخ شهاب الدین سروردی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا وزر سورل سکالوما او ټول علوم عقلیه علوم نقلیه یعنی جامع المعقولات والمنقولات شوما ټول علوم می زده کړو. وای بیا خپل تر هغه زبو د تر د پیرمو د شیخ شهاب الدین سروردی رحمت الله تعالی مبارک ابو نجیب سهروردی وای د زبوت لمه د خپل تر او زما پیرو مرشدمو نو زه د پیس د پاره بوت لمه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وای زما په سینه باندې لاس راخ کو او ما نه به تاسو کو چې دا مسله څنګه د مال جماعت خو پته نشته. وای هغه ټول علم زمانه سلب شو. شیخ شهاب الدین سروردی فرمایي چې هغه ټول علم زمانه سلب شو. وای بیا وای ما چې څه زده کړیو هغه معقولات او منقولات هغه ما نه ټول هیر شو. وای بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په وجد کې راغی او د په سینه شیخ شهاب الدین عمر سروردی رحمت الله علیه په سینه باندې لاس راخ کا کو هغه ټول علوم ورترالو او ورسره معرفت یو لوی سمندر سینې ته وردن شو. وای دا غین هغه پوه شو چې اوس ماته الله پاک دی لوی ازما علم په معرفت باندې بدل شو. نو ګوره سلسله چشتیه والا هغه هم دا چې پیس حاصلې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دربار او د سروردی والا چې دی هغه چې پیس حاصلې د ورسره هغه د دغوی لاسی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ځکه چې دوی فرمایلی دي چې قدمی هذه علی رقبه کل ولی زما دا قدم ولی کې مطلق خبره ده دا هر مرید نه دی ویلې بلکې د هر سلسله صاحب چی او د ولایت ملاویږي او دا د الله ولی وي د په سټ باندې دی زما قدمی د په سټ باندې زما قدمی. خواجه نقشبند بهاءالدین زکریا رحمت الله تعالی مبارک هغه وخت کې لا پیدا نو د سلسله نقشبندی هغه صاحب و یو ځل په خپل ملګرو سره خپل مریدینو سره شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولاړو او د بخارا طرف ته وکتل او دا هوای لګ شانتی بوی کړه او وی فرمایل چې دی بخارا کې با 157 کال پس یو محمدی ځوان پیدا کیږي چې هغه به د سلسله نقشبند هغه به بانی وي او هغه ته به زما د پیز نه بم پیزیابي. الغرض دا څومره سلسلې چې دي دې کې څومره اولیاء کرام دي د دې ټولو په قدم د دې ټولو په سټ باندې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک قدم دی. دا د الله تعالی لوی کرم دی چې موږ او تاسو ټول سلسله عالیه قادریه کې الله تعالی دا غوی مریدان پیدا کړیو. الله تعالی څوک چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مریدی په ورځ د قیامت په شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا اغوی شفاعت کې دا غوی مریدان چې ګوري دا غوی مرید چې حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه مبارک دوی کومه غزاګانی کوي دوی کرامات نه بیانې دا غوی کرامات باندې خو کتابونه دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دارنګ دا حاجی ترنګزی صاحب رحمت الله علیه کرامات دا ټول سلسله دا پیرانو پیر دستگیر رحمت الله علیه مبارک د طرف نه راغلی دا. الله تعالی دې زمونږ استاد او ادب او تعظیم د اولیاء کرامو نصیب